أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حضور وتوایا لمن الارض چا په اختیار کې د ازمکا ومن فيها او سجم پدی کی دی ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي مشرکانو سيقولون لله زرد چدی بوی دا اختیار خدا الله دی قل حضور وتوایا افلا تذکرون دور نصیحت ناله دا نور اختیار سوک کئی قل حضور وتوایا من رب السماوات السبع سوک دے رب السماوات السبع رب اختیار من کنٹرول کون کی د اسمانونو و رب العرش العظیم او مالک دا عرش لوی سيقولون لله زرد شدیب وی اللہ قل وتوایا افلا تتقون لگی اریگینا فرزگاری نکوی قل حضور وتوایا من بیده ملکوت کل شیء چا سرد اختیارات د اریوسیز وهو یجیر او اغا امن ورکون کی دی ولا یجار علیه او داغه په مقابله کې هیڅوک امن نشي ورکولی ان کنتم تعلمون کپویږي سيقولون لله زرد شدیب وی الله قل وتوایا فانا تسخرون دا پتا سول سحر شوه دی بل آتیناهم بالحق بلکی حضور تراغلی په حق سرا وانهم لکاذبون او دی دروجن دی متخذ الله من ولد ندی نیسلی اللہ پاک اولاد وما کان معه من الہ او نا اغسر بل شرکشتا اذا لذهب كل الہ بما خلق کنی دغه وقت با هر یو خدای خپل خپل مخلوق را روان کړي وي ولا على بعضهم على بعض او په یو بل باندې به غلبه کړي وي حمله کړي وي سبحان الله فاکد الله لرا عما يصفون ده هغه بیان نشدي ولکي عالم الغیب والشهادة هغه پوی دی په نه لیدلو او په لیدلو هغه پوی دی په پټو په ښکارو فتعالى عما یشرکون ډیر لوی دی ذات د هغه شراکت نشدي ولا جوړی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الذين لکتا پوسوکا دی چې وی دا زړی کسی دی او مخکې به زمونږ پلار نکتم دا وی چې تاسو به دوباره را ژوندي کولی شئ او موږ ته هم بس هم اکه خبره ده لکه معمولي تبدیلي پکې موږ ته راوستې را موږ ته هم هغه خبره کوي نو موږ په یقین نشته نو حضور دې ته تپوس وکړه چې زه صحیح ده که موږ ستاسو خبره ومنو چې تاسو وایئ چې بعض بعد الموت نشته نو قل وتوایا لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون دا اختیار د ځمکې د اسمان د کائنات دا د چا دی که تاسو پوهیږئ نو سيقولون لله زرد شدیب وی الله زمونږ د فقې یوه تیوري ده یو قانون چې ورته وایي چې خاموشي دا نیمه رضا ده او نیمه چې ده هغې لره حکم د کل دی یعنی زمونږه فقه کې به اسانه مسله به مونږ داسې حل کو چې د یو جنې رشته راله او د هغې نه رور پلار یا خپل سرفرست تپوس وکړو چېرې ستا دپاره د دې پلانکي کس رشته راغلې ده او پې خاموشه شوه نو چې پې خاموشه شوه نو مقصد دا دا پې رضا ده ځکه که چېرې دا پې نارضا وه دې به جړلي د حیا د وجې نه که خبره نه شوه کلی نو اوښکې خو تویولی شوې او دې پې غږ ونه کړو نو دا رضا ده دا قانونا چې کوم دی نو دا خبره دا پخه شوه دکه شان دی چې کوم دی نو الله پاک وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی به خاموش شي دی که تا ته ښکاره ونه ویلی شي د ډېر زیات خپېمانۍ د وجې نه د ډېر زیات شرم د وجې نه چې دا خو الله کوي نو دی به غلی شي چې بنده سره جواب نه نو غلی شي دا غلی کېدل دا د دې خبرې جواب نشي دی د الله نه بغیر دا څوک کولی شي چې ته ورته ووایې چې لمن الارض ومن فیها چې د چا په اختیار کې ده دا ځمکه او څه چې په دې ځمکه کې دي دا غوڼ نظام کائنات څوک چلی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ ما له جواب راکړئ سیقولون دی به وایي لله دا د الله کار دی قل ورته ووایه فلا تذکرون لږ نصیحت نه لې چې دا دومره لوی کائنات هغه چلی نو خو پیدا کړی هغه دی که نه لکه څنګه چې مونږ ته به دې ځای کې چې کوم دی نو خپل استاد شیخ عبدالرازق صاحب الله دې وبخي هغوی به وي ویل اول نه یو نیکوي
د هغه یو نیکه نه بیا ګڼ نیکیان جوړ شي. یعنی مقصد به د هغه دا و چې خو د پلار پلاري د هغه پلار نه ته پیدا یې بیا ستا نه پس چې کوم دی نو بچي پیدا شو نو هغه د پلار چې کوم دی هغه ستا نیکه شو بیا ستا نه پس د هغې نه پس نور بیا نور چې څومره مخکې ځي نیکیان سیوا کېږي. نو دا چا سیوا کړو که نه سیوا کېدو نو خو دغه یو به و که نه خلکو به یو نیکه یادو نه بیا خو ګڼ شي بلا شي نو دا بلا شي څوک الله پاک وایي ذرأکم فی الارض ما خواره کړي دي دا په مخ د ځمکه دا دومره لوی کائنات چا خور کړی دی الله پاک وایي الیه تحشرون زه به یې راغونډوم. الله وایي چې ما که له ذمهواري واخیسته چې زه یې خورولی شم او زه یې راغونډولی شم نو ما ته یې راپاسول ګران دي نه. دا د دې دپاره خود عقلي ته ورباندې یو شکست دی چې دې دا خبره ومني چې بھائی دا خو په دنیا کې موږ سره داسې کېږي چې الله پاک چې کوم دی نه د هغه یو نه دوره ګڼ جوړ کړو او بیا الله پاک هغه راغونډ کړي نو د قبر نه راپاسولې ورته مسله نه را. قل ورته ووایه من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم څوک دی مالک د وواړو اسمانونو او د هغه لوی عرش څوک یې چلی سیقولون لله زر دی چې دی به وایي دا خو هم الله کوي. قل ورته ووایه فلا تتقون تاسو لږ یریږئ نه دا تاسو ولې دومره ګډې وډې وایې دا تاسو خو په ځان باندې په خپله باندې ګواهي کوئ. قل ورته ووایه من بیده ملکوت کل شی چا لره بادشاهي ده د هر یو څیزو د چا په لاس کې اختیار اقتدار کمانډ دی د هر یو څیزو څنګه کمانډ دی وهو یجیرو هغه فنا ورکوونکی دی هغه امن ورکوونکی دی چا ته چې غواړي که د چا خوښی که ناخوښی خو چې هغه چا ته غواړي پناه ورکوي او ته امن ورکوي ولا یجار علیه او د هغه په مقابله کې هېڅوک امن نشي ورکولی هغه چې چاله سزا ورکول غواړي نو که دنیا مافیها ټول راغونډ شي نشي بچولی. نو نور اختیار تاسو څه ته وایې نور کمانډ څه ته وایې نور طاقت څه ته وایې چې هغه چې کوم دی نو دومره آل ان آل دی چې هغه څوک بچکول غواړي هېڅوک ورته ضرر نشي رسولی او د هغه په مقابله کې داسې څوک نشته چې هغه ورته ضرر رسوي او مخلوق یې ترې نه خلاص کړي. ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ جواب راکړئ سیقولون دی به ووایي لله بس دا خو الله کولی شي نو د الله نه ما سوا به بل څوک کوي. نو قل ورته ووایه فانا تسحرون نو دا تاسو باندې بیا څه سحر شوی دی چې د یو الله نه ما سوا تاسو بیا ځان له د دنیا نور خدایان جوړ کړي دي. نوفیل بن عامر نومې او غالبا داسې نومې دی هغه چې کوم دی نو د جهالت په زمانه کې تیر شوی سړی دی موحدو نوفیل بن توفیل یا نوفیل بن عامر د هغه یو شعر ویلو پیغمبر علیه السلام به دغه هغه شعر ډېر وي ګر چې پیغمبر علیه السلام به چې کله شعر وي اکثر به یې ګډوډ وي او اکثر به یې یوه مصره وي د هغې وجه څه وه پیغمبر علیه السلام خو شاعر نه نو په ځای د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چا اعتراض کړی وي ابوبکر صدیق په مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیره شعر وي نو هغه شعر ټول ګډوډ وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر وایي پیغمبر علیه السلام ستا د رښتیاوالي دپاره دا شعر کافي دی که ته شاعر وي نو تا به د دې ردم برابر کړی تا به برابر نو تا هغه شته شعر هم صحیح نشي ویلی مقصد دا دی ته شاعر نه ستا د شعر سره شعرګویۍ سره ستا مینه نشته. ابوبکر صدیق یو داسې عجیبه دوست و چې د پیغمبر علیه السلام هغه شعر باندې هغه اعتراض ونه کو چې تا شعر غلط وي ورته وایي نه دا ستا د حقوالي ثبوت دی چې ته پیغمبر یې ته شاعر نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه شعر وي هغه به وي ما لات منات او عزا لته ورکړه زه شل مالکان نشم رضا کولی که رضا کېږي یو مالک رضا کېږي د هغه په جهالت کې هغه چې کوم دی نو هغه دا شعر ویلی چې یو سړي ذهن ته اریان یم چې هغه ځان له شل مالکان ساتلي دي نو کم مالک به هغه رضا کوي مالک یو کافي دی یو مالک په خوی بی باندې به پوه شي به رضا ساتي چې دې په څه خفه کېږي څه خوشحالېږي چې ته شل مالکان نیسي پای کې به ته څوک رضا کې الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دا خبره وکړه چې دا دې څه کوي د سلیمان علیه السلام په دور کې یو سوداګرو هغه یو پیره یو ملک ته تللی نو د هر چا خپل شوق وي د هغه چې کوم دی نو دې سره شوق و چې یاره مرغۍ به یې اخیستې نو یو مرغۍ واخیسته چې هغې به ډېر ښکلي اوازونه کول
ډېر مزیدار اوازونه به کول. دا ځینې مرغۍ لکه دا سار کې ځینې مرغۍ داسې سم لکه د موبایل د رنګ ټون په شانتې اواز کوي. بنده باندې ډېر ښه لګي. نو هغه واغسته رای وسته پنجره کې بنده کړه. نو چې څوک به راتلو نو هغه مرغۍ به چغې والي چې به چغې والي هر چا به یې صفت کوه او هغه سوداګر به هم د هغې په هغه صفت ډېر خوشحالېده. ځکه ډېر مزیدار اواز و. ښه مشهوره شوه په ملک کې. بای د سره چې کوم دی نو خلک به یې تماشې ته راتله. ډېره ښکلې مرغۍ ده، ښکلې اوازونه کوي. او هغه مرغۍ به چې کله مرغۍ نورې ولیدې نو ډېر اوازونه به یې کول. یو ورځ هغې اوازونه کول، یو مرغۍ به د راکوش وه ورسره کېناسته، هغې ورسره هم یو څو چغې ووالې چې هغه ترې لاړه بس هغه مرغۍ خاموشه شوه. د هغې نه پس به هغې اواز نه کو. نو هغه سوداګر چې کوم و چې کومې مالک و هغه ډېر زیات پریشانه شو. دوه درې ورځې به کوشش وکړو خو روانه یې نه کړه. چېرې دا په دې څه چلو شو؟ نو سره د پنجرې راواغسته سلیمان علیه السلام له یې راوړه. چېرې دا ما اغوستې را په دې اواز مې اغوستې را دومره ښکلې اوازونه به یې کول او بس خاموشه شوې څلورو پنځو ورځو سلیمان علیه السلام ته نه تپوس هغه له خو الله پاک چې کوم دی نو دا طاقت ورکړی د څنګه چې ولا فلار له ورکړو د مرغو په اوازونو په دې به پوهېدو، خبرې به ورسره کولې. هغې ورته وي دا ولې څه چل شوی دی؟ سلیمان علیه السلام ورته وي. هغه ورته سلیمان علیهم السلام زه در اوستی ما په دې پنجره کې بنده کړی ما. زه چې کله خپل ملګري وینم زه هغې ته چغې وم چې تاسو آزاد ګرځئ او زه کېدي ما ده ته چغې وم. دا دې چې دا ده باندې چې ښکلې لګي دا زه فریاد کوم، دا زما فریاد دی، زه جاړم، زه چغې وم او په دې ښکلې لګي. زما فریاد رسیدي نه کوي، دې له مزه ورکوي. نو دا زما د خاندان یو مرغۍ راله هغې ما ته ووایي چې ته د انسانانو نه غواړې، انسانانو ته چغې وې. انسانان خو د دې نه مزه اخلي. انسان ته چغې مه وهه، خاموشه شه، د الله نه وغواړه. بس ما دا غیا خبره اورېده، بس خاموشه شوم. زه الله خپل ذکر اذکار په خپله طریقه کوم او هغه چغې سورې مې بس کړئ. نن د زه راوستم او ستا دربار کې پیش کړم ځکه چې ما چې کوم نور فریادرس ګڼل د هغې نه زما عقیده ختمه شوه چې بای انسانان خو هغې خو مزه اخلي زما د جړا او د فریاد نه. هغې خو پې نه پوهېږي نه الله ته ولې جړا فریاد نه کوم. سلیمان علیه السلام ورته وی مالک ته یې وله وی د نن نه پس دا بیا به دې پنجره کې خبرې نه کوي، دا ازاده که. که چېرې د دې خبرې اورېدل غواړي دا ازاده که چې ځي. او ورته سلیمان علیه السلام ورته په خپل لاس ازاده که. خدا به راته وایي چې دې تا ته څه ووایي. سلیمان علیهم السلام چې کله هغه ازاده کړه او لړې لړه بره کېناسته نو هغې د هلته نو سلیمان علیه السلام ته خبرې شروع کړې چې سلیمان علیهم السلام زما عقیده پخه شوه چې څوک ځان الله ته وسپاري الله کول اختیاره دی. الله د هر چا فریاد اوري او الله پاک د هر چا مسلې حل کوي. او چې څوک ځان انسان ته وسپاري انسان نیمګړی دی او هغه به همیشه دپاره نیمګړی ګرځي. سلیمان علیه السلام ورته وایي دا وایي چې دا د کومو چغو نه دي مزه اخسته دا زما فریاد و. ما دې ته فریاد کوو چې ګوره زما ټول ملګري هغه ازادي رېزم کېدي کړی ما پرېږدی دې به ترې مزه اخسته. دغې مرغۍ ما ته ووایي چې د انسان نه مه غواړه، بس دې ته چغې مه وهه، خاموشه شه، د الله نه وغواړه. ما نن د الله نه وغوښته، الله زه ازاده کړم. هغه ورته سلیمان علیهم السلام زما هم د نن نه دا واده شوه چې آینده دپاره به زه د خپل خوشحالۍ او د خپل ضروریاتو او مجبورو دپاره د انسان نه غواړم، نه به د انسان نه تمه امید کوم، زه به هم د الله نه غواړم. واقعي الله سره هر څه شته، انسان سره نشته. دا انسان چې څه وروستو پاتې شو په دې باندې پاتې شو چې دی انسان د ځان دپاره هر څه ګڼي. دی وایي دا انسان به زما ضرورت پوره کوي او انسان خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. الله پاک وایي حضور دې ته ووایه فانا تسحرون، دا په تاسو څه جادو شوی دی چې هر څه کې الله منې. نو د الله غون قدرتونه ولې نه تسلیموي؟ ایمان پې ولې نه راوړی؟ بل آتیناهم بالحق، حضور ته په حق راغلی. و انهم لکاذبون، دی دروغجن دي. دا دی چې تا پورې کله درته ساحر وایي، کله درته مجنون وایي، کله درته قسمه قسم خبرې کوي. نو دا د دې د ذهني اعتراض ده. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله.
د الله خو نه اولاد شته چې دوی وله فرشتې اولاد جوړ کړی دی، پیریانې وله سرګنۍ جوړه کړې ده، نعوذ بالله. دا بوتان د الله پاک خپل مخلوق الله سره شریک کړی دی. الله وایي زما اولاد نشته، وما کان معه من اله، نو سره شریک شته. او که چرې وي دې ته به ښکاره پته لګېدلې وه، اذا لذهب کل اله بما خلقا. په دغه وخت کې به هر یو خدای ځان سره خپل مخلوق را روان کړی وي. ولا علا بعضهم علا بعض، او په یو بل باندې به چړهایي کړې وي، په یو بل باندې به غلبي کوشش کړو چې یو خدای به وي اختیار ټول زما دی، بل الله به وي ټول اختیار زما دی. لکه مثال به داسې وو، یو الله به لاس پیدا کړو، بل به خپه پیدا کړو، یو به وي زه د انسان نه لاس علمه، بل به وي زه ترېنه خپه علمه، نو د انسان به څه چل کوو؟ دا خو نظام کې نقصان ځکه نه راځي چې دا یو الله پیدا کړي دي. الله وایي د دنیا بادشاهانو ته وګورئ، په یو ملک کې دوه بادشاهان هغه ځایږي، په یو کلي کې دوه مشران ځایږي، په یو جومات کې دوه امامان ځایږي، چې په دې کائنات کې به دا دوره د دنیا خدایان ځای شوي. هر یو کس هغه به بل باندې د غلبي کوشش کړی او خدا نظام چې سره روان دی په دې وجه روان دی چې دا ټول اختیار د یو الله دی. سبحان الله، الله لره پاکي ده عما یصفون، د هغه بیان ده چې دوی ورسره کوي چې شریکانان ذمواران او نازولي وله پیدا کوي. عالم الغیب والشهادت، الله پاک پوهه دی په پټو او په ښکارو، د الله نه څه پټېږي نه. فتعالی ډیر لوی دی ذات د الله، ډیر زیات اعلی دی ذات د الله، عما د هغه خبر نه یشرکون چې دی ولا شریکت کی جوړي. الله له شدی کوم شراکت جوړي کاغه د الله په هر یو مخلوق کې مخلوق دی، نو مخلوق د الله پاک ثانی نشي جوړي دی، مخلوق د الله مد مقابل نشي راتلی، او مخلوق د الله په اختیار کې اختیار نشي ساتلی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل حضور وتوایل من الارض ومن فيها، د چا په اختیار کې د ځمکه او د ځمکې نظام. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ ووایئ سیقولون لله، زر د شي بوی دا خو د الله په لاس کې دي. قل وتوایه فلا تذکرون، لږ نصیحت ترې نه لې. قل وتوایه من رب السماوات السبع، څوک دی رب د اسمانونو و رب العرش العظیم، او د دې لوی عرش. سيقولون لله، زرد شديد وي الله. قل وتويا فلا تتقون، يريږي. قل حضور وتويا من بيده ملكوت كل شيء، د چا په اختیار کې اختیارات، د چا په لاس کې اختیارات د هر څیز دی. وهو يجير، او هغه پناه ورکوونکی دی، امن ورکوونکی دی. ولا يجار عليه، دا په مقابله کې هیڅوک امن نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون، که پوهیږئ. سيقولون لله، دی بوی دا خو الله کولی شي. قل وتويا فانا تسحرون، بیا تاسو باندې چا سحر کړی دی. بل آتیناهم بالحق، بلکې حضور ته راغلی په حق. وانهم لکاذبون، دی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد، الله ندی پیدا کړی اولاد. وما كان معه من اله، نو سره شریک شته. اذا لذهبا، کدا سوي په دغه وخت کې بر روان کړی وي. کل اله بما خلق، هر یو الله خپل مخلوق. ولا علا، او غلبه به کړی و بعضهم على بعض، په یو بل باندې. سبحان الله، پاکی د الله لره عما یصفون، د هغه بیان چې دی کوي. عالم الغیب والشهادت، هغه پوهیږي په پټو په ښکارو. فتعالی، لوی دی ذات د الله عما یشرکون، د شراکت نه.